أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. سورة إبراهيم 32 نمبر آیات. په دې 32 نمبر آیات کې د توحید د الله تعالی ذکر کیږي او په هغه باندې د عقلي دلیل پیش کیږي. د دې مضمون نه ته تعبیر په توحید سره هم کولی شي، په شکر سره هم کولی شي. ځکه د شکر تعریف چې موږ کوم کړی و چې شکر دې ته ویل کېږي چې کم کارونه کم نعمتونه الله درکړي دي هغه به د شریعت خلاف نه استعمالوي او د هغې نه وروسته به د شریعت مخالفت نه کوي. هم خو به هو همدغه مضمون د توحید هم دی، دغه د ایمان هم دی. نو داسې ووایه چې شکر، ایمان او توحید درې واړه یو مضمون دی. نو ځینې علماو د دې باره کې لیکلي دي چې د آیات په باره د توحید کې دی، او چا لیکلي دي چې دا په باره د شکر ادا کولو کې دی. او دا مضمون د دې حاصل دا دی چې انسان به څنګه شکر گزار جوړېږي، ولې به شکر گزار جوړېږي. د الله تعالی د شکر ادا کولو دپاره دلیل دی، ځکه چې الله تعالی هغه ذات دی چې ستاسو دپاره اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي او د اسمان نه باران راوروي او د هغې سره میوې را پیدا کوي، دغه شان کښتۍ او په دریابونو کې ستاسو دپاره لګیا دي د الله تعالی په حکم باندې. ستاسو دپاره نهرونه پیدا کړي دي، د لوی لوی نعمتونه دي، د هغې تقاضا ده د الله شکر ومنئ. او شکر منل دا ده چې د شریعت مخالفت نه کوئ او دا څیزونه د شریعت خلاف نه استعمالوئ. نو الله وایي الله هغه ذات ته چې پیدا کړي د اسمانونه او ځمکه، وانزل من السماء نازلوي د اسمانه طرف نه ماء اوبو، فاخرج به نور وباسي په دې سره من الثمرات میوې رزق لکم چې خوراک د ستاسو دپاره، وسخر لكم الفلك او په کار یې لګولې د ستاسو دپاره کښتۍ. سخره تسخیر په معنا د کار لګولو سره دی. او دغه شان د کې دویم معنی ده وسخر لکم او تابع کړی دی د حکم خپل ستاسو د پیدې دپاره کښتۍ. دا معنی دی. ځینې خلک په دې باره کې سخره په معنا کې خطا دي، هغوی وایي چې سخره په معنا تابع کولو سره دی، او لومبۍ معنا دا شوه چې تابع کړي ستاسو دپاره کښتۍ. او دغه شان د کې نهرونه خو دا معنا سمون نه خوري، ځکه چې تابع خو به هله وی چې د انسان په اشارو باندې کار کولی، د انسان خبرې اورېدی. او دا داسې تابع نه دی چې د انسان خبرې واوري، د انسان په اشارو باندې کار وکړي. دغه شان نور او سپوږمۍ هم الله تعالی مسخر شوي دي، خو دا هغه مسخر نه دی چې کوم ستا په خبره باندې عمل وکړي. او دا ممکن هم ځکه که نور او سپوږمۍ باندې د تابع کولو حکم ولګولی شي، نو اول خو دا چا خبره اوري نه، دویم که خبره واوري نو بیا به د غټ فساد جوړ شي. څنګه فساد جوړ شي؟ یو کس په د شپې کارونه ډېري ابه وایي چې نور دې لیټ راوخیږي او نور به خبر اوري. دغه شان بل به وایي چې یاره ورځې مې کارونه ډېر دي، نور دې 2 ګنټې مخکې راوخیږي. نو په دې طریقه په دنیا کې فساد جوړېږي. نو دا اختیار خو الله تعالی انسان له بالکل ورکړی نه دی. نو بیا د سخره معنا څه شوله؟ دغه معنا سمون نه خوري، بلکې دویم معنا مراده ده چې په کار یې لګولي ستاسو دپاره، او دا معنا تفسیر معرف القرآن نقل کړي ده. دویم معنا چې کوم اصل کلام نقل کړل هغه دا ده چې وسخر لکم او تابع کړي د حکم خپل ستاسو د فایدې دپاره، دا معنا هم سمون خوري، دا ټیک دی. نو الله وایي وسخر لكم الفلك په کار یې لګولې ستاسو دپاره کښتۍ. ستاسو په کار باندې کښتۍ کار راځي، ستاسو ته پیدې اخیستی شي. لتجري دې دپاره چې چلیږي په البحر په دریاب کې، بامره په حکم د الله تعالی باندې، د الله تعالی په امر سره د چلیږي ډوبېږي نه. وسخر لكم الانهار او په کار یې لګولې ستاسو دپاره نهرونه، یا تابع کړي د حکم خپل ستاسو د پیدې دپاره نهرونه، او د نهرونو نه ډېرې پیدې اخیستی کېږي. وسخر لكم الشمس او په کار یې لګولې ستاسو دپاره نور والقمر او سپوږمۍ دائبین همیشه. دائبین د دې مفرد د ابون راځي او د ابون عادت ته ویل کېږي. نو ګویا چې د نور او د سپوږمۍ د حرکت او راتلل دا بالکل د دې عادت جوړ شوی دی، د دې مخالفت بالکل نه کوي. وسخر لكم الليل او په کار یې لګولې ستاسو دپاره شپه والنهار او ورځ. سخره معنا به یا ساتئ، عام خلک پکې خطا دي، د هغې نه ځان بچ کوئ. تفسیر معنا په قرآن دې باره کې صراحت سره لیکلي دي چې سخره چې چا یې معنا مسخر کول لیکلي دي د خطا دي، ځکه چې د دې حاصل به دا چې شپه او ورځ ستاسو تابع دي، نور تابع دي، او تا خو د انسان تابع نه دي. یوه خبره. دویمه دا ده چې په دې کې بیا د ځینې خلکو دومره خطایي هم شوې ده، هغوی وایي د انسان د ژوند اخري هدف دا نور او سپوږمۍ مسخر کول دي، دا به د انسان په اهدافو کې داخل. حالانکه دا خبره هم ټیک نه ده، ځکه د انسان د ژوند هدف الله رضا
او د جهنم نه بچ کېدل جنت ته داخلېدل دا انسان د ژوند هدف دی کوم چې قرآن ذکر کړی دی من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وآتاكم درکړی تاسو ته من كل ما سألتموه هر هغه شی چې تاسو غوښتلی دی کوم شی تاسو غوښتلی تاسو ته درکړی دی لفظي معنا دې کې بحث دا دی چې هر هغه شی تاسو غوښتلی درکړی دی نو دې کې خود ډېر شیونه داسې مشته چې موږ نه دی غوښتلی موږ راکړی دی هغه پکې رانه لکه انسان چې پیدا شوی نو کله مطالبه کړي چې د دنیا ته زما پیدا کړ ماشومان حال والا چې ماشومان کې چا ویلو چې ما د غفور ضرورت دی ما د داس ضرورتونه سامانونو ضرورتونه شته الله بغیر د غوښتنې نه ورکړي نو معلومیږي دا چې الله تعالی هر هغه شی چې تاسو غوښتنې درکړي دي دا په خپل ځماني کامل مضمون نه کاریږي ځکه دا معنی واغسته چې دا پورا دا د کامل مضمون نه لري بلکې د اعتراض شته او هغه دغه چې د شتون الله تعالی بغیر د غوښتنې نه ورکړي نو هغه بسنش د دې یو جواب دا دی چې کل ما سألتموه خپانه دا چې هر هغه شی چې تاسو غوښتل دي درکړی او کوم څه زونه چې بغیر غوښتلو نه ملاو شوی دي نو هغه د دې مقابل کې نه دي د دې په نفي کې داخل نه دي چې هغه پکې رانه نو هغه باندې خاموشي وشول هغه ذکر ونه شو لیکن هغه هم په خپل ځای باندې یو څیز دی چې الله تعالی انسان نور کړی او هغه د دې سألتموه د معنی اخستر نه تاسو غوښتل دي دا معنی نه چې کوم شی تاسو غوښتل نه لري الله نه درکړي دا معنی نه نو لهدا د اعتراض په خپل من خطر شو دویمه دا چې سألتموه کې سوال دا چې تاسو کوم شي نه غواړئ او ډیر شي نه بده چې تاسو غوښتل درکړي دي هم نه وي ملو شي نو بیا هغه جواب یو حدیث کې موجود دی چې ډیر پر انسان سوال وکړي دغه شی وته نه ملاو نشي بلکې لیټ ملاو شي او ډیر پر یو سره سوال وکړي هغه شی ته ملاو نشي په دنیا کې او دغه سوال الله تعالی آخرت کې ذخیره کوي البته په کار بدل راوړي البته ډیر ضرورت دی نو دینه معلومیږي دا چې هر هغه شی چې غواړي الله یې درکې پاتې کیږي نه لیکن کله کله د څه وشي چې سره یو څه غواړي هغه څه د انجام او د قوت په اعتبار سره ضرر یو خطرناک الله ته انجام معلوم دي انسان ته نه معلوم نو الله تعالی د انسان د خفای په خاطر د غسوالي قبول نه کوي نو په دې صورتونو کې دا نه قبل ول د ځان له نعمت ته نو په دې وجه اعتراض را نه کړه ظاهري معنی واغسته شي نو هم اعتراضونه حل شي لیکن تفسیری بیزاوی وایي چې کل ما سألتموه معنا دا چې درکړی تاسو ته هر هغه شی چې کم قابل د غوښتلو دی یا درکړی تاسو هر هغه شی چې هغه تاسو احتیاج او ضرورت لرئ نو بیا په سوال خپل معنی سوال نه ولاړ نشي وان تعدوا نعمت الله کی تاسو شماري نعمتونه الله تعالی لا تحصوها شمار لای نشي دې کې د الله تعالی د نعمتونو تذکرہ د چمک ذکر شو او د سره صراحت دار چې نور هم شته چې هغه تاسو شمار لای هم نشي اوس د دومره دوی نعمتونو تقاضا څه دي شکر او شکر څنګه مخکې مو ویل چې دغه نعمتونه متعلق را مو د تعالی دین مقابل کې نه استعمالي مخالفت کې نه استعمالي او دغه نعمتونو د میلاویدو بجنګلو بعد به د شریعت مخالفت نه کوي خو به د ایمان مضمون شو خو به د توحید مضمون شو لیکن دغه توحید مضمون مضبوطولو په خاطر الله تعالی وایي چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو غواړئ ته الله تعالی نعمتونه وشمارئ او دغه پوره شکر ادا کړئ شکر چې تاسو شمارل هم نشي بیا د انصاف تقاضا ده چې نعمتونه ډیر دي بشمیره دي نو عبادت هم بشمیره وکړو ډیر وکړو لیکن د الله تعالی احسان ته وګوره چې انسان ضعف او کمزوري دی وکتل او دغه عبادت او شکر پر انسان باندې لازمي نه بلکې کله چې انسان د اقرار وکړي چې ما ته الله تعالی ډیر نعمتونه دي او زه شکر نشم ادا کولی نو دغه اقرار په مقام د شکر شو او دا د یو واقع د حدیث نه معلومیږي او د داوود علیه السلام د واقع نه معلومیږي چې کله داوود علیه السلام داسې اقرار وکړو الله تعالی او وجه وست شکر ادا کو شکر حق ادا نو کوم اصل انسان مدا اقرار کوي چې په مادون احسانات د الله شته چې زین د شمیرلو نه او د شکر ادا کولو نه قاصر یم نشم نو بس الله تعالی په شاګردانو کې شکر گزارانو کې بیا هم شمار د دې پس منظر چې نعمتونه د الله تعالی د لیول باندې شمارېږي
دې ځان په یو د لپاره تفسیر باندې قرآن چې کوم تحقیق ذکر کړی دی دا غي لړنه خلاصه داسې ده د انسان د خپل وجود چې کوم د یو عالم دی یو کچي عالم دی ګرځیدل کې را ګرځیدل په دې کې چې کوم صدن ندي کوم صلاحیتونه دي لکه مثال په تور باندې د انسان د پوز صلاحیت د خلی او دغه شان د غوګونو د سترګو د رګونه د اړو کې پلی هر یو ځان له یو بار او د الله تعالی انسان داس په کامل انداز باندې ورکړي چې ټیک ټاک کار کوي اوس که تاسو ګورئ یو سړی چې د واځي د سترګو عینم حاصلای دا غي د فار وکړونو کورس چې د سترګو ډاکټر شي دا شان د غوګونو دغه شان د کې د پوز معلومی دا چې دا یو په یو کچي اندام کې هم دومره لوی تحقیقات او علمونه پراته دي دومره لوی عالم دغه شان سمندري مخلوقات دغه شان ځنګلي مخلوقات چې به هر یو باندې تحقیق شروع کړي نو یو حتی ورسي کې بده ورسي چې واقع د الله تعالی نعمتونه د شمار نه بهر الله وی ان الانسان بشک انسان لظلوم خامخ ناشکر دی خامخ به انصاف دی لظلوم خامخ به انصاف دی ظالم کفار ناشکر دی نو دی وجنا چې کله معمولی غونډه کم پیراشي نو بس شکوي شروع کی صبر نک او حالانکه نعمتونه به بشمیر دي یو کم پیراغه نه غیر مقابل کی ولکونو بشمیر نعمتونه هغه د یری د اقرار بیا دی نه دا یو شکوه شو او د قاعده اکثر